لونو نادی دود شپ سرلی زموږ د کلی جانان مدنی غرمو ندی همزار مزدی گری زموږ د کلی جانان مدنی گلونو نادی دود شپ سرلی زموږ د کلی جانان مدنی چاوی مخکل پیغمبر له قربانی نفل من صدقه خیرات کول شو کنه او کول شي بالکل خدای د دې ثواب زموږ خپل پیغمبر ته ورسه خدای لره زموږ پیغمبر ډېر لوی شان لري نو زموږ د ثوابونو هغه حاجتمن نه دی خدای لره زموږ پیغمبر ډېر لوی شان لري نو زموږ د ثوابونو هغه حاجتمن نه دی بلکې کته یاد کې یاد نه کستا په عمل کې دا غوي حصہ نو خدا دا چې خپل مور پلار یاد کړي ځکه پیغمبر زموږ عبادتونو ته حاجت نه لري او ستا مور پلار غریبانان دي هغوی به ګناهګار مړي تکلیفونه به پې تېر شوي نو هغه مور پلار یادوي دا یاد لرئ د خدای او د رسول نه پس حق د مور پلار دی نه د پیر دی نه د استاذ دی د مور پلار نه پس به حق د استاذ دی به د پیر دی د نیک سړي دی د مشر خو اول به مو ځکه خدای حکم کوي چې مور پلار سره احسان کوي او ورسره د ژوند او د مرګ نه دی ویلی نو چې څنګه پس ته په دغه کې په ژوند دی نه پس ته مرګ هم دی د مرګ نه پس دا دی چې لاس ورپسې اوچته او دعا کوه که په خپله خورې هم به خدای د دې ثواب مې مور پلار ته ورسوي نو خدای ورته رسوي مور پلار مه هېروئ زیارت کار څنګه ګناهګاري که پته زیاتی کړي تا پسې سنی لیکل بل پسې لیکل هم ستا خو مور پلار دی هغه پیشه خدای به لاړې دوزخ کې ځوړند خو ستا خو مور پلار دی نو دا یاد لره تعویض که پکې صحیح کلمې وي د قرآن او د حدیث آیاتي پکې نو خیر دی روا دی خو شرکی کلمات نه چې پیریانو امداد غواړي یا د ابو جهل او فرعون نمونه پکې یا د ملائکونو امداد پکې غواړي نو دا نه دی دا شرکی دی او چې کلمې وي د توحید صحیح آیات وي صحیح حدیث وي نو خیر دی یو صحابي دی دا غنم دی عبدالله ابن عمرو بن العاص او دا ابو داود شریف کې راغلی دی چې زامنو له به تعویض ولیکه د اختر په مانځه کې نه اذان شته نه اقامت شته که چا کو نو غلطي وکړه شته نه پکې په نوکونو پرې کولو باندې او دس نه ماتېږي چې او دس دې مخکې کړي که نه نوکونه دې واغېشتل یا د سر وخوره یا د برېت واغېشتل نو او دس پې نه ماتېږي چې وینه نه وته چاہے بعرفات کې خلک ودونه کې ګناه پکې شته که نشته نه په عرفات کې ګناه نشته نه په عاشوره کې شته د عاشورې دا ګناه خو شیعګانو جوړه کړې ده په اسلام کې نه اسلام کې ښکلی عمل هر وخت روا ده او ګناه هر وخت ناروا ده د ښځې مونځ چې څومره پټي نو ښه ده د صحن په نسبت یې کوټه کې ښه دی او د کوټې په نسبت یې کوټنۍ کې ښځه چې د ازاده که او د روح که لوبې پکې او په سړکونو منډې ورکې دا اول د دین بې عزتي ده او د پیغمبر د تعلیماتو نه خلاف کار ده کومو قومونو چې ښځه بربنډه کړې ده لاړ شي د هغې تپوس وکړي چې هلته حیا پاتې شوې ده او نسب هلته زنا څومره ده ډمتوب څومره دی بې حیایي څومره ده شکر دی زموږ د پښتنو علاقه الحمدلله ما ډېر ځایونه لیدلي دي دغه شان غیرت او اسلام چې دلته دی دا نورو ځایونو کې نشته نو دا مراله خرابوي دا پرده نشینه ښځه راوباسي ښځه چې نوکرۍ ته روځي هغه د سړي خبره به یې مني ښځه چې ډاکټر یو سړی هم ډاکټر دواړه په کورسۍ ناست دی ډوډۍ خوري ښځه سړي ته دا نشي ویلی چې اوبه راکړم سړی ښځې ته نشي ویلی وایي کوه که نه خپل کار کوه ځکه چې ښځه په خپلو بریتو لاس راکاږي چې زه خو په خپله پیسې ګټم زما خاوند ته ساجت دی ښځه چې د خاوند نه ځان مستغنی وګڼي زما د حاجت نشته د خاوند هېڅ خبره هم نه مني که هغه نزدېکت یې هم په درخواست دی چې دواړه پې دستخط وکړي
موږ د ښځو نه دا غواړي، دا مردار د ښځو ازادي کول غواړي چې سړی ښځې ته دومره نشي ویلی چې اوبه راکړه. دا ښځه شوه چې پردي سړي سره په دفتر کې ناست دی، هغه ستا پروا څه لري؟ او پردي سړی په زنا کې خو خوند دی، په حلاله کې نشته، پردي سړی به یې خوښي. انا لله و انا الیه. قسم دی بل ماته یو سړی وی لوی نواب دی چې وی ښځه هم تعلیم یافته ده، هغه هم دی، د ځمکو خاوندان دي د زرګونو جربو. ما ته ویل چې ښځه څومره ساده بې تعلیمي هغه وفاداره د خاوند، ځکه ښځه هم 14 پاس ده او نور هم څه بلا چې څومره ساده د خپل منځ او داسې نه هغه ښه ده، اما وفاداره تابعداره. ما زړه کې وی ما دا د صحیح وي چې ښځه باندې انګریزي تعلیم وکړي او بیا نوکره یې کړي، اما ته په یو وخت ناست یې بال بچ بوله څوک سنبالوي، او د دې ښځې د عزت او د حیا به عزت څوک کوي؟ دغه خلک په ناموس رسالت ځان وجني، هلکه د خپلو ښځو کنټرولو کې دا ناموس رسالت. انا لله و انا الیه راجعون. ټوکې دي دین پورې او خپله ډله زیاتول او لیډري چمکاول دي بس. هر یو وایي چې زما حکومت قایم شي. دې ځناورو دا دنیا به څه مرئ؟ ته به یو ورځ مرې که به نه مرې؟ که امام په خپل ځای باندې لمونځ کوي سنت هم روا دی، او که جدا شي